ګیلمن وایي زما پر لاش به ډېر څه وایي زما پر لاش به ډېر ویر وي چې توبې به وباسې زما پر لاش به ډېر ویر وي چې توبې به وباسې ځکه زه د شپږو خوندو کشرۍ ورور یم ځکه زه د شپږو خوندو کشرۍ ورور یم ورسه نن یې پوښتنه ورباندې وکړه 2 کوچني ماشومان 3 کوچني ماشومان یې لري بند یې که په جیل کې بند که پروا نه لري که کال یې که 5 یې خو دغه داستان چې دی هغه ډېر زهریله داستان دی او دا هغه داستان دی چې دا بیا مړ کېده نه لري ختمېده نه لري د ټولې دنیا مسلمانان راواخله پښتانه راواخله هغه یې راوپارول دې خبرې ټولې دنیا خوا ورباندې بده کړله ته اور مړ کوې اور دې مړ کړی نه دی اور دې بل کوي اوس نه ته وګوره دا اور به ته څنګه ختموې بیا عبدالرحمن بابا وایي واقعه د ډېره سخته واقعه د ډېره سخته زه ګرم نه یم زه ګرم نه یم د رښتیا و عزیزانو خبره ډېره سخته ده مرګ یې ډېر سخت دی ورسې ویې ګورئ ټوله دنیا نن تا دې خبرې ته ودروله چې هغه په د خوا بده کړله او زموږ د ملت ته څه ناراضه سلو او په ما او تا پسې بدې ردې وایي چې دا پاکستانیان دا ولې داسې کیږي او ولې داسې وسلو او چا داسې وکړلو الله پاک ته مغفرت وفرمایي الله دې احسان ورسره وکړي ګیلمن و له دې دنیا ګیلمن ولاړی ګیلمن و له دې دنیا ګیلمن ولاړی هغه مطیع الله تراب وایي زه فکر نه کوم چې بل یو ګیلمن به راوړي زه فکر نه کوم که بل یو ګیلمن به راوړي داسې به ډېرې مندې کینې زامن به راوړي داسې به ډېرې مندې کینې زامن به راوړي دا یو شخصیت ولو دا په لکو پښتنو کې نه پیدا کېدی عزیزانو خو غم دا دی زما او ستا پر کور که ښایسته وکیل و هغه به راوژنې که ښایسته ډاکټر و هغه به راوژنې که ښایسته انجینیر و هغه به راوژنې که ښایسته یو ساینسدان و هغه به راوژنې که ښایسته یو شاعر و هغه به راوژنې که ښایسته یو عالم و یو ملا و یو مفتي و دا به راوژنې څوک یې راوژنې دا یو لوی الله په خبر دی بس موږ به هسې دا وایو چې یا الله مه مې په ظالمانو کې شماره مه مې په مظلومانو کې شماره هغه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د بخاري یو حدیث دی وایي حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاء ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه 2 برتنه علم چې دی هغه حاصل کړی دی خو واما احدهما فبسطته یو علم یو برتن ما دا جهان ته ورښکاره کوي ما وخوروئ ما پیلاو کوي واما الاخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم رواه البخاري وای کمی چیرې دا نورې خبرې وکړلې نو داسې به دا غاړه را پرې کوي مړ به مې کوي ما به ژوندی پرې نږدی موږ هم د هغه وایو که ډېرې خبرې موږ پټې کړې دي موږ به کوو نه کمې وکړلې غاړې به را پرې کوي دا څوک وایي دا حضرت ابو هریره وایي خو اوس یې لا هم ګیلمن پټ کړی نه دی په غوږ کې سړی ورته ووایي چې ډېر درپسې زهیر یو او ډېر درپسې پریشانه یو او ستا په غم ستا د کور ستا د فامیل په ټول غم کې موږ د سره شریکان یو هغه ځان ته خبره ده زه ځان ته ګناهګاره ته ځان ته ګناهګاره زه ځان ته فکر لرم ته ځان ته فکر لرې ته به زما فکر نه پالو کوې زه به ستا فکر نه پالو کوم خو ته به زما په مرګ نه خوشحاله کېږې زه به ستا په مرګ نه خوشحاله کېږم بس دا داستان دی دا یو لویه یو واقعه ده چې زما او ستا کور لره الله راوستله الله دې زموږ د ټول وطن حفاظت وفرمایي الله دې د هر مسلمان حفاظت وفرمایي په هر ملت په هر هیواد کې خاص کر د پښتنو دې الله حفاظت وفرمایي خاص کر زموږ د وطن زموږ د پښتنو چې په هر ګوټ کې دي په هر کونج کې دي هغه چې کم کمالدار دي هنرمند دي هغه ډېر پلاردار دي هغه ډېر لوړ علم یې حاصل کړی دي الله دې د هغو حفاظت وفرمایي ورسې امریکې دا اوس کې اعلان وکړي چې د دنیا هر ماهر سړی اکه عالم دی اکه ډاکټر دی که ساینسدان دی که پلانی دی که شاعر دی پلانی زه هغه ته ویزه ورکوم هغه دې راسي زموږ وطن لره زما وطن دې پر پښو راودروي خلک په دا رقم خبرو خوشحاله کېږي ولاړ سي په نرسریانو کې ګرځي ښایسته ګلان ټولوي بیا یې راوړي په خپله
نرسری او په خپل بیٹک کو په خپل مهمانخانه او په خپل کور کې لګي لیکن موږ هغه بدبخت قوم یو چې شایسته ګل ملیدی هغه به خزانه وو چې شایسته ګل ملیدی هغه به تر پښو لاندې کوو چې شایسته ګل ملیدی هغه به کاټوو الله دې مو وساتي الله دې زموږ پر وطن ورحمیږي الله پاک دې موږ له بغاوته وساتي الله پاک دې زموږ وطن زموږ دپاره کشمیر کې الله پاک دې دا وطن نه را باندې دروي چې څه منصوبې ورته جوړې دي الله